ډاکټر مجاهد پرزیدنټ YDA KTL پښتو شعر دی چې د جنگ دا ټکي وران خدا کې دی شي چې د جنگ دا ټکي وران خدا کې دی شي چې دا خلک انسانان خدا کې دی شي نن چې زمون کومه غونډه ده نو دا پرون میډیکل OPD کې چې کومه ایشو شوې ده کومه بده پیښه شوې ده دا د هغې په باره کې ده چې پرون په میډیکل OPD کې په یو اسوسییټ پروفیسر باندې او په دوه یانګ ډاکټرانو باندې ګزارونه شوي دي هغه زدوکوب شوي دي بیا په هغې کې ایڈمنسټریشن د طرفه یو کس پولیس سټیشن ته لیږلی شوی دی او یو چونکې دلته کې سروینټونو هغه نوکري ختمه شوې ده تنخواه یې سټاپ شوې ده زه هغه یو مشر ماته خبره کوله یو جیل یې یادوو چې په هغې کې د هغې په بهر په دیوال باندې لیکلي دي چې د 2 منټو بدماشه او د 2 منټو نره او د 100 کالو دلا او د اوسه په خیر علی زه په عام کمیونټي کې داسې 1% خلک دي ټول خلک نه یادوم د 99% خلک چې دي هسپتال ته راځي هغه په حقیقت کې بیماران دي هغه 99% خلک چې دي هغوی څوک د چترال نه راغلي څوک د دیر نه راغلي څوک د بونیر نه راغلي د لرو علاقو نه راغلي او هغوی ته په حقیقت کې بیماري خپل بیماران یې راوستي دي ډاکټرانو ته یې ښایي په دې کې 1% خلک داسې دي چې هغه د هسپتالونو ته د جګړو دپاره راځي نو زه هغوی ته او د عام عوام ته دا درخواست کوم چې تاسو کله دې هسپتال ته راشئ دغه 1% خلک یادوم دلته کې جګړه وکړئ په ډاکټر باندې ګزار وکړئ د هغې نه بعد قانون په لاس کې واخلئ یو لیګل لارې اختیار نه کړئ نو بیا ستاسو نوکرۍ ومځي که فرض که څوک نوکران دي تاسو تاڼې تحصیل ته ومځئ خپل سپین روبي مشران سپین ږیري مشران بیا راولئ جرګوله مرکوله دا د څه په نتیجه کې تاسو صرف چې کوم هغه 2 منټه غوسه ده هغه 2 منټه هغه تاسو برداشت پکې ونه کړئ د هغې عدم برداشت بیا دا نتیجه راووځي چې زموږ سره تاسو متاثره شئ بیا دا کوم ډاکټر چې کته ناست دی دا 17 ګریډ 18 19 ګریډ افسر دی خو دا داسې افسر دی چې نه سره ټوپک شته نه ورسره تماچه شته نه ورسره لوړ شته که په تاڼه کې SHO صاحب دی 14-15 سکیل دی خو د هغه سره ډنډه ده نو دغه 1% خلک چې ځي نو په جي جناب په جي حضور باندې هلته کې ځي که دلته زما په ډاکټر پسې راځي زموږ سره ډنډې منډې نشته نو دوی دغه 1% خلک بدتمیزي به وکړي ګزار به وکړي بیا زموږ سره صرف یو هتیار دی چې موږ به بیا ډیوټیانې نه ورکړو نو چې موږ ډیوټیانې نه ورکړو نو دغه د دې 1% خلکو په وجه باندې دغه 99% خلک چې کوم د لرې لرې علاقو نه راغلي دي دا متاثره کیږي تاسو ته زما درخواست دا دی چې که دا 1% خلک دي نو هغوی ته هم دا دغه دی چې ځان د دې خبرو نه وساتئ چې بیا سبا کهنې راځئ او سپین روبي مشران راولئ او تاڼو تحصیلونو ته ځئ او د عام عوام ته هم دا درخواست دی کوم چې دا 99% خلک دي کوم چې دا په جنون بیماران یې راوستي دي حقیقت کې بیماران دي چې زموږ سره په دې خبرو کې ودرېږئ زموږ اواز جوړ شي مونږ دا نه وایو چې په مونږ کې به غلطۍ نه ډاکټران هم انسانان دي په مونږ کې غلطۍ هم کیدی شي که چېرې په مونږ کې غلطي نو یو لیګل لاره شته
تاسو خپل کمپلینټ وکړئ دلته کې د هغې لپاره واکدارانو خلک ناست دي ستاسو هغه کمپلینټ به ورسي په هغه ډاکټر باندې که څه سزا جوړېږي هغه له به هغه سزا میلاو شي په تاسو به دغه 99% خلک هم متاثره نه کړي او ځان به هم متاثره نه کړي بیا زما حکومتي وخت دا درخواست دی چې دا په دې ټوله صوبه کې په روزانه بیس باندې دا ایکسیډنټس کېږي دا واقعګانې کېږي سیکیورټي ایکټ 2020 منظور شوی دی خو امپلیمنټیشن یې نشته تاسو د څه انتظار کوئ دا حکومتي وخت د څه انتظار کوي چې خدا نخواسته یوه داسې بده پېښه راشي چې دلته پکې مړي وشي نو زما به حکومت وخت هم درخواست دي چې څومره زر تر زري سیکیورټي ایکټ امپلیمنټ کړی شي بیا زموږ د هسپتال ایډمنسټریشن چې کله واقعه راشي مونږ لاړ شو ورسره کینو ډایلاګ بازیانې وشي بیان بازیانې وشي د هغې نه بعد 2-3 ورځې بعد خبره سړه شي دا سیکیورټي انچارج د چا په ایما باندې دلته کې ناست دی د یو بهادري ماته وښایي خپله چې دلته کې چېرته په دې اسپتال کې سیکیورټي انسیډنټ شوی دی او دغه انسیډنټ د کېدو نه بچ کړی دی ته خو دلته د دې خبرو تنخواه اخلې چې دلته کې سیکیورټي واقع جوړېږي ته به اول هغه بچ کې که فرض که ته هم وروستو رارسې ستا نه مخې ته وایډیا والا رارسېدلي نو تنخواه خو موږ نه لو تنخواه خو ته اخلې خو زه حیران دې خبرې ته یم چې دې دلته کې ناست دی او دا واقعګانې کېږي نو د ده چا سره ګډ جوړ دی چې دې لرې کېږي نه یو ینګ کس راولي انرجیټیکي او هغه دا سیکیورټي سیسټم موږ له مضبوط کړي ما څو پیرې دوی ته دا خبره وکړه ایډمنسټریشن ته چې ما د کویک ریسپانس فورس پکار دی په هسپتال کې که ډېر کسان ستاسو سره نه 4 کسان دي تاسو په او پی ډي کې د کویک ریسپانس فورس کېنوئ 4 په ایمرجنسي کې کېنوئ او 4 د عام د واردونو دپاره کېنوئ هغوی له سپیشل کمیونیکیشن سیسټم ورکړئ که هغه واکي ټاکي وي که هغه بیل سیسټم وي چې کله هم انسیډنټ کېږي چې دا 4 کسان within 5 minutes رسېدلي وي مونږه پرون چې دا واقعه شوې ده زموږ ټولو ډاکټرانو ډېر په غوسه کې وو هغوی وی چې دا ټوټل او پی ډي ورته بندو خو صرف د هغې په وجه چې دغه 99% خلک کوم چې په حقیقت کې بیماران دي او د لرې نه راغلي دي نو چې دا متاثره نه شي موږ مجموعي طور دا فیصله وکړه چې موږ ایډمنسټریشن له یوه هفته ټایم ورکړو که په یوه هفته کې دوی زموږ دا ډیمانډ پوره نه کړو چې د فیوچر دپاره په پرواکټیو اپروچ باندې دوی د کیو آر اف فورس ته په صحیح طریقې سره فنکشنل نه کړو او زموږ دا ډیمانډ چې پوره نه کړه نو موږ ورته په دې هسپتال کې بیا خپل ډیوټیانې نه ورکړو ټول او پی ډي او الکټیو سروسز چې دي د هغې نه بیا موږ د بایکاټ اعلان کړو دا یوه هفته ټیم دی د دوی سره دوی په دوی کې په دې یوه هفته کې دوی د خپل سیکیورټي سیسټم چې دی دا ریسټران کړي ډېره زیاته مننه شکریه